الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. د بني اسرائیل او د کفارو تذکره کیږي. سل بني اسرائیل بني اسرائیل نه د هغه نعمتونو بارکې تپوس وکړئ چې څومره نعمتونه رب کریم وی ما ورکړي دي دیله. وی څوک دي دا چې زما د ورکړې نعمتونو نه پس ته دي نعمتونه بدل کړي د هغې انکار وکړي یا د هغې نه ځان منې کړي. او یقینا رب هغه ذات دی چې هغه سخت دردناک عذاب ورکوونکی دی. بني اسرائیلو د الله تعالی په نعمتونو کې به عیبونه تلاش کول، عیبونه به یې پکې کتل. نو الله تعالی وی دی لبز سخت عذاب ورکوم. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، الله تعالی فرمائی وی دی کفارو لمی د دنیا دا زندگی خسته کا. ویسخرون من الذین آمنوا، دنیا د دی خسته شو نو دی مومنانو پس خنداگانی شروع کی. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، هغه خلک چې کم و تقوا او پرهیزګاري اختیار که قیامت په ورځ به دی نه دی په اوچت مقام کې وي. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله تعالی فرمایي زه چې چاله غواړم رزق بغیر حساب کتاب ورکوم، دا زما په اختیار کې ده. کافرانو له الله تعالی په دنیا کې ډېر داسې نعمتونه ورکړي دي چې دی د آخرت نه غافل شوي دي، چې د اخروي د دې نعمتونو نه دی غافل شول، د دنیا نعمتونو کې مبتلا شول. نو دی بیا مسلمانانو محتاجو پسې خندا شروع کا، د مسلمانانو فقر و فاقې پسې خندا شروع کا، د هغې غربت پسې خندا شروع کا. لوی لوی مشرکین براغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته به وی ته به موږ باندې فتح په صهیب باندې حاصلې، ته به په یاسر باندې حاصلې، یا به ته په موږ باندې په عمار باندې حاصلې، یا به په بلال. وی دا خو په موږ کې هغه خلک دي چې کم ښکته ترجیح والا خلک دي، وی په دې به په موږ کې ته ترجیح حاصلې. موږ ته وګوره شاهان یو، صاحب نسب یو، لوی درجې والا یو، دا خبرې به هغې شروع کې. نو الله تعالی فرمای والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، تاسو خو د دنیا نسب او جاه او مال ته ګورئ، زه د بنده تقوا ته ګورم. هغه یو سړی به قیامت په ورځ په لوی مقام باندې چې کم سړي کې تقوا وي. په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای، سهل رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته وی یو سړی راغو او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم داغه باره کې تپوس وکړو، وی دا سړی څوک دی او دا څنګه دی؟ یو صحابي ورته وی حضرت وی دا خو ډېر معزز سړی دی، دی که چرته لاړو د چا ګواهي ورکه څوک رد کوي نه، که چاته کېناستو څه انکار ترې نه کوي. او که چاله ورغه نو هغې وله رشته ډېره زر ورکړي، ډېر ورته خوشحالېږي، خپله لور به په نکاح کې ورکړي، خپله خور به په نکاح کې ورکړي. یو بل سړی راځي وی دا څنګه دی؟ وی د الله رسوله وی د ده ګواهۍ ته څوک ترجیح نه ورکړي، د ده خبره څوک نه اوري، او دی چې د چا دروازې ته ودرېږي وبې شړي، د رښتې خبره خو لا بېله. نو د الله رسول ورته وی وی الله تبارک و تعالی ته د دنیا د شیزونو هیڅ ضرورت نشته. کم سړی کې تقوا ده وي که دا ټوله دنیا د دې سړو نه ډکه شي چې کم په دې کې مبتلا دي چې مال او دولت هر څه ورسره دی، خو وی د دې سړی عزت د الله په نسبت باندې زیات دی. کم سړی چې تقوادار او پرهیزګار دی الله تبارک و تعالی ته نږدې دی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا قریه و کله چې روم په دې قریه باندې حمله کوي
نو دی د خپل مور او پلار نه لرې کېږي وړوکی و هغه ټیم لا دومره عقل و فهم نه دی کله چې دی ځینو په روم کې بادشاهانو سره هغې سره رالوی شو بیا د هغې نه دی راځي مکې مکرمې ته کله چې مکې مکرمې ته راځي نو عبدالله رضی الله تعالی عنه عبدالله بن ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه وی دی بیا دی واخلي کله چې واخیسته نو دلته چې کله راځي نو بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لوردی دار ارقم کې دی او عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ دی یوځای کیږي چې دلته یوځای کیږي دواړه یوځای اسلام راوړي په الله پر رسول باندې ډیر زیات ګرانو ډیر مطلب ډیر نږدې و چې کله یو سړی چاته نږدې شي نو هغه سره دی ډیر گپ شپ لګی حضور پاک سره به د ډیرې خبرې کوله حضرت عمر صاحب باندې ډیر ګرانو کله چې عمر صاحب وفات کیږي نو هغه وایي وی درې ورځې به تاسو د پسې منځونه کوئ حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ پسې به منځونه کوئ ولې وی چې دی حضور پاک ته ډېر نږدې و نو بیا چې کله تاسو خپل یو بل نائب امیر منتخب کوي هغې نه پس ته به تاسو بیا هغه اقتدا کوئ یو ځل ته حضرت عمر صاحب تپوس کوي وی صہیب وی یاره وی تا کې فضول خرچي ډېره زیاته ده او ورته وایي فضول خرچي راکې ډېره نه ده وی دا خو سخاوت دی زما چې زه سخاوت کوم وی په خلکو باندې م ښه شیزونه خورم کله چې دی هجرت کوي روانیږي نو په دې وخت کې قریشو ایثار کو ورته وایي ای صہیب وی یا به ځان راکې یا به مال راکې دی ورته وایي دومره تکړه تیرانداز یم وی چې تر څو پورې ما سره تیرونه دي یوم نه پرېږدم وی دومره تکړه یم او وی که تیرونه مې ختم شوي خپله توره به راخلم وی تر څو پورې مې تاسو نی وجلې نه پرېږدم خو وی که مال لا نه اخلئ ټول مال لا نه واخلئ خو د هجرت نه مې منې کوئ ټول مال ولا ورکو لاړو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته هجرت وکړو بل ورنه تپوس کوي عمر صاحب ورته وایي وی ته عربي نه یې او ځان پسې ته عربي لیکې ورته وایي وی زه عربي یمه خو ایمان خپل مشران مخکې رستو شوي دی وی دا خو رومیانو موږ نیولي وو هلته تلي وو د ده بیا اویا کاله پسته انتقال شوی دی اویا کال عمر کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور نه پستا دویم صحابي پسې بیا چې خندا کوله هغه عمار بن یاسر حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ دی چې کله راغه دا بهرني خلکو دا هغه خلکو چې کم ته مستعفین ویلې کېږي هغه خلک د مکې نه بهر بچې و نو دلته مکه کې به آباد شو خاندان قبیله طاقت بینو نو دا خلک به دلته پاتیو بیا چې کله دا یاسر خپل رونو سره راووته د ده نور روریانم و نو د بیا سمیه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه چې سمیه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه د هغې نه بیا د عمار رضی الله تعالی عنه پیدا شو او حضرت عمار رضی الله تعالی عنه چې کله پیدا کیږي نو بیا د حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه وفات شو چې کله دی وفات شو بیا د سمیه رضی الله تعالی عنها ارزق سره نکاح کړی و چې د طایف نه راغلی و هغه بیا دلته مکې مکرمې ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره آباد و نو دی باندې د اسلام د وجې نه دومره ظلمونه شوي دي یو صحابي وایي وی ما یو ځل د دې عمار رضی الله تعالی عنهم لا وکته وی د میخونو نښې وې پې د سوځېدو نښې وې پې وی ما ترېنه تپوس وکړو چې ای عمار دا څه دي وی دا راته مه یادوه وی دا هغه وخت و چې د مشرکینو به مونږ راونیوو وی په ګرمه ځمکه باندې به یې سملولو میخونه به یې راباندې وال وی زمونږ د تپوس خو څوکونه قوت طاقت مو نه وی د دې قوت طاقت به زیات و دې ظالمانو مونږ سره ظلمونه کول نو ډېر ظلمونه وی د دې مونږ تیر کړی دی وی دی به وی چې د دې دین نه واپس اسلام نه وړې واپس دی خپل دین ته نو یې مونږ ورته وی چې نه مونږ چې قربانیږو هم په دې دین باندې به قربانیږو بیا د 91 سال په عمر کې بیا دی وفات شوی دریم صحابي پورې بیا چې ډېره خندا کوله حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ اخو پیغمبر تم ډېر نږدې الله تبارک وتعالی تم ډېر زیات نږدې او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مؤذنو دومره عشق نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره دی چې کله د دواړو جهانو سردار وفات کیږي نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره پرېږدي ولی
وی ځکه پرېږدم وی چې یاره اوس د الله رسول دلته نشته زه نور نشم پاتې کېدی او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې کم ظلمونه شوي دي ګرم کاڼي به یې پې د پاسه کېښه راښکو به وهلو به بې وخته په ده باندې ظلمونه کېده ابوبکر صدیق صاحب علي او دا د ازادۍ هغه بلال رضی الله تعالی عنه کله چې شام ته ځي یو ځل خوب ګوري نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای ای بلال وی ډېر بې وفایي نه راځي ډېر زیات بې وفا شوې وی د الله رسوله وی څنګه بې وفا یم وی ته نه نو بیا چې کله راپاسي نو د 12 ورځو سفر بلال صاحب په 6 ورځو کې دومره تیز راځي چې کله راغه نو دا حالت د ټولو ګورې خلکو وی بلال خو راغی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه راغو نو حضرت بلال صاحب چې کله راځي وی د الله رسوله وی ته خو د دنیا نه تلې ماوي که ته په دنیا کې په قبر باندې ورپروزي نو دا ټول خلک راځي بلال صاحب اذان وکا بل لازم بلال صاحب اذان وکا د بلال صاحب مقام خدا سے دی یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په شپه چې کله جنت ته داخلیږي نو وی یاره ماله د چا د خپو د کشاري اواز راځي تپوس کېږي څوک دی وی دا خو بلال دی چې کله راځي نو بلال نه تپوس کوي وی بلال څه عمل کې چې جنت کې مخکې روان وي ورته حضرت هېڅ نه کوم وی کله چې اودس وکم وی وخت مکروه نه یو 2 رکعاته نفل وکم رب په هغې کم یو مقام بلال صاحب له ورکوي علما د دې توجیه لیکي وی غلام د خپل آقا نه مخکې ځي چې کله یې د سورلی لګام نیولي نو بلال صاحب د پیغمبر غلام دی د پیغمبر نه مخکې جنت ته داخل شوی دی هغه بلال رضی الله تعالی عنه یو ورته وی اذان وکړه بل ورته وی اذان وکړه بلال صاحب اذان نه کوي وی اذان نشم کولی وی د دواړو جهانو سردار نشته حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې کله د حالت ګوري حسنین راځي هغې ورته بلال اذان وکړه او ورته وی تاسو ته به څنګه انکار کوم چې کله اذان شروع کو د مدینې منورې ماشومان ښځې ټول لا جمع شو وی بلال خو اذان وکړو خو د دواړو جهانو سردار به اوس د کم ځای نه راځي یو واویله شوه یو جړه شوه نو دا هغه صحابه دي چې دې پورې مکې مشرکینو خنداګانې کړې وې نن رب د هغې مقام ته ګوري الله تبارک وتعالی فرمایي والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه د قیامت په ورځ د تقوا اعتبار اغستلی کیږي د انسان د عهدې اعتبار نه اغستلی کیږي نه د انسان د نورو خبرو اعتبار اغستلی کیږي چې کله یو انسان کې تقوا وي پرهیزګاري وي الله ته نږدې وي دا الله ته زیات نږدې دی خو نن مونږ کې هغه یو خباست ناست دی چې کم سړی رب ته نږدې وي کم سړی راته سیده لار ښیي د دین لار راته ښیي هغه به زما دشمني یاد ساتئ چې د علماو مرسته مو ونه که د هغې لاسنیوی مو نه کو نو قیامت په ورځ به دا ستاسو خلاف ګواه ګرځېږي چې څنګه دا صحابه کرام په مشرکینو باندې به ګواهان ګرځي هغې ته دین رسولی د هغې کارو اوس د علما کرامو کار دی چې علما کرام لګیا دي تاسو ته دین ښیي ته به په هغې کې عیبونه لټې دې عالم کې خدا عیب دی دې عالم خدا عیب دی ته څوک د دې په منځ کې انصاف کوونکې ته هغه وګوره هر یو سړی دې پورې نښتې دی چې بل سړي ته ګوته ونیسي وګوره په دې پلاني کې خدا عیب دی دا پلانې دا کار کوي تا کې څومره عیبونه دي خپل عیبونه دې چېرته شمارلی دي خپل عیبونه وګوره ځان کې په هغې استغفار وکړه یقین وکړه معاشره م ښه ده او ته م ښه خو چې خپل عیبونه ځان نه لرې کې ته ځان نه عیبونه نه لرې کې یوه محترمو د علماو مرسته کوي په هر یو میدان کې علما چاته غلطه لار نه ښیي درته څه وایي بچي ته د قرآن ښیم تا ته قرآن ښیم د دې باوجود دا مدرسه آبادوي خپله به ورته د څه ضرورت نه وي ستا د بچي دپاره به بل لاس نیسي چې خیره د مدرسې سره امداد وکړه ستا د بچي د تربیت دپاره هغه بل درته ودرېږي چیرې د دې بچي اصلاح وشي ته ورته بد وایه او یې بچی دې راولېږه چې قرآن ورته وښیم ته د دنیا غم کې هغه ستا د آخرت غم کوي د دنیا زندگی څومره ده که ډېر هم زیاتوي 100 کاله دي شي آخرت هغې فنا ده دا یو بچی چې کله ستا د دنیا بچی دی د دنیا ژوند دې پې ګټلی دی څه ځای پورې به تا سره دا بچی روان شي خو چې کله د ده مقام دلته ختم شو ودرېدو د ده ژوند دې ځای پورې و مخکې به د عالم حافظ قاري بچی به وځي قرآن به ستا دپاره د هغه د وجې نه شفاعت ګرځېږي رب به درته یو تاج په سروي رب به د نپم د الله د دین مرستې کوي او د قرآن حفاظت رب کوي خو چې کم سړی قرآن مجید ته کینی دا د الله لښکر دی
کم سړی تا قرآن ته رابلي دا د الله لښکر دی دې کې شامل شي نو چې کم سړي کې تقوا وي رب ته د دې اعتبار دی. دویمه خبره په دې کې کېږي والله یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق پسې ګرځئ تاسو هغه سړي له ترجیح ورکوئ چې کم سړي سره مال او دولت زیاتې. الله تعالی فرمای والله یرزق من یشاء بغیر حساب. زه چې چاله غواړم داسې بې حسابه بې کتابه رزق به وله ورکم چې ستا په ګمان کې به م نه. یو عالم باره کې راځي قاضي ابوبکر دی وی مکې مکرمې ته لاړم وی ډېر د غربت آسره مې وه وی حج له تللی وم وی داسې وږی شوم چې 3 ورځې را سره ډوډۍ د پاره م پیسې نه وې. وی آخره کې مې یو تیلی ومونده وی په هغه تیلی کې هار و نو وی هغه تیلی مې یوړه ما وی د چا ضرورتمند به وي ځان سره مې خپل هغه کور کې کوټه کې مې کېښوه. وی چې بهر راووتم یو سړي اعلان وکړو وی تاجر و مشر سړی و وی ما نه یو تیلی روکه شوې ده وی که چا ماله دا تیلی راکوي 500 دینار بدله زه ورکوم. دی وی خوشحاله شم ما وی روټۍ دې نه ده خوړلو چې کم سړي له ته څه ورکړي او دا پیسې اخیستل هم جایز چې انعام کې هغه څه درکړي. نو وی زه راغم وی هغه له مې تیلی ورکوي هغه مې چې ځان سره بوتلو وی ما ورته علامات وی چې څنګه د هغه وی داسې دا علامات ټول علامات یې راته بیان که. وی چې علامات بیان که زه ترې مطمئن شم ما وله تیلی ورکه. تیلی مې ورکه هغه راله 500 دینار راکول مې زه نالم. ما وی بس پرېږده خپل کار به کوي الله رضا د باره به شي. وی ما ترې وانغېسته سړی ډېر خوشحاله شو ولاړه. وی ضرورت هم راته ډېر زیات خو بیا مې هم دې وانغېسته. وی حد چې تیر شو وی ټول مونږ په سفر باندې روان شو. پخوا به خلک په کشتو کې تله وی په کشتۍ کې ناستو کشتۍ ډوبه شوه کشتۍ ماته شو ټول خلک ډوب شو وی بس زه په یو تخته باندې ان ختم وی 3 ورځې یو طرف ته ووړېدم. 3 ورځې چې کله تیریږي یو طرف ته یم وی لاړم وی د الله شکر مې ادا کولو په جومات کې کېناستم تیز تلاوت مې شروع کو چې الله ته دومره ښې ټول خلک ډوب شو تازه بچ کم. وی ډېره دعا مې هلته وی خلک چې واورئ چې دا خو ډېر ښایسته قاري دی وی هغې راغه وی تا خو موږ نه پرېږدو زموږ بچو ته به قرآن ښیې. وی ما چې لیکلو که هغه وی ته خو کاتبه مې لیکل هم کولی شي. وی هغې وی چې زموږ بچو ته به کتابت هم وښیې بیا چې وی عالم دی نو وی بس دې مسجد کې اوسه. وی د دې خلکو ما سره په دې لږ وخت کې دومره مینه محبت شو چې څه حد نه. وی اخره کې راته مشران کېناستو وی دلته یو یتیمه جینۍ ده مالدار هم ده وی پلار نه ورته ډېر شی مال هم پاتې دی وی دکه جینۍ وکړه. وی ما وی نه کوم هغې ډېر اصرار کولو چې هغې سره مې نکاح وشوه. وی څنګه لاړم وی خپله بیبي مې وکته وی چې بیبي راته ناسته ده وی هغه هار چې کم په هغه تیلی کو د هغې په غاړه کې وی ټوله شپه مې په دې سوچ کولو چې دا هار کم ځای راغو دا خو د 1,00,000 دینارو هار دی. وی هغې ته مې کته هغې وی چې ته څه سوچ فکر کې وی سهار چې زه راغم وی ما دې ملګرو ته کیسه وکړه چې یاره داسې ما سره یو واقعه شوې وه او هغې بدل کې هغه سړي له ما ورکړه بیا دا کشتۍ ډوبه شوه دا ټوله کیسه مې ورته وکړه. وی ټولو خلکو چغې کې وي ټول وی نارې تکبیر او بل ورپسې الله اکبر. وی ما تکبیرات هم ولې وې. وی کله چې دا کس راغلی وی دا معالم و زمونږ امامو وی دی چې راغو وی ده ستا دا تذکره مونږ ته پیله نه کړې وه او وی ده به دا دعا غوسته وی الله وی دا سړی دلته راولې او وی دکه شانتې نیکان هم په دنیا کې شته وی زما د بچی دپاره داسې یو خاوند پکار دی. دی وی ما سوچ کولو چې الله زما په قسمت کې لیکلی و نو هغه مال هم راته ملو شو بیبي هم راته ملو شو وی دې نه زما 2 بچي وو هغه بچي مې وفات شو ښځه مې وفات شوه وی ټول مال الله مال راکو دلته دا دی راغم وی مال هم راته ملو شو عزت هم راته ملو شو د رب په در کې د هېڅ شیز کمی نشته او رب چې غواړي بیا همداسې ورکوي خو ته به هم لږ سوچ و فکر کې داسې نه چې د دنیا په مال کې دومره ملوث چې د حلال حرام تمیز ختم کې مونږ معمولی شیزونو ته حرام نه وایو. معمولی شیزونه به راشي مونږ وی زه پرېږده خپل کار به کوي. علي ابن محبت رحمه الله وی زه د یو کرۍ په کور کې پاتې کېدم وی یو ځل وی خط مې لیکلی یا خط رانه روان شو ما وی دا به روان کوم نو وی سوچ ته مې راغم مړه څه به ګورې نو د دیوال ته مې لاس کوم وی دې نه به لږه خاوره راوالم په دې به روان کم وی ذهن ته مې راغه دا خو پردی ځای دی تا ته خو د دې اجازت نشته. نو وی بیا مې سوچ وکړو مړه په دې خو څوک نه ګرفتارېږي
وی هغه مې راواغسته او هغه مې پې صفا که. وی د شپې په خوب کې مې ولیده چې ای علي ابن معبد تا ته دا ډیره معمولي ښکارېده دا خاوره؟ د قیامت په ورځ به ته د دې سزا وګورې او د دې وزن به وګورې چې دا څومره درنه ده. معمولی خاوره د پردي کور د دیوال چې ته د هغې کرۍ ورکې د هغې دومره سخته سزا چې هغه په خوب کې کته. موږ نن سبا څه کوو؟ مړه پرېږده که یو کریدار له ته په کرۍ باندې کور ورکې نو چې بیا ورځې زړه دې وله چولی چې هغه نه ته 10,000 روپۍ کرۍ اخلې نو چې کال پکې تیر کړي نو په هغه کور باندې بیا 15,00,000 روپۍ لګي. موږ یې پرېږده مړه بس شپه پکې تېره وخت خپل کور خو دی نه دی که چېرته دروازې وي دروازې دې وله را ماتې کړي ټوټۍ دې وله ماتې کړي په هغې کې دې ورته لرګي ورمنډلي شیشې میشې لیټونه دې ورته مات کړي چې راځي اخره کې دومره شي چې هغه تاور نه دې هم ترې راویستې. دا زیاتې دی ګورې د دې تپوس به کېږي. نو د حلال حرام تمیز داسې کوئ. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو سبزی والا نه قرض واغسته ورته وایي څه قرض پیسې مې پکار دي د هغې په بدل کې ورته یو بالټۍ پرېښه. کله چې په بله ورځ باندې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله خپل دینار هغه له ورکوي درهم وله ورکوي بالټۍ را هغه وله 2 ورکوي پته نشته دی کې ستا کم یو بالټۍ دی. اوهو او زه خو دې په شک کې واچولم وی یو هم دنه نه اخلم. دوکاندار ورته نه وي ستا تقوا مې معلوموله راشه ستا هم دا یو دی وی اوس دنه نالم وي زما پړه کې دې شک پیدا کو پته نشته زه دا بل واخلم پته نشته زما دا بل وي. نو دومره حده پورې احتیاط چې دا خلک کوي ځکه نن نوم یادېږي. دومره حده پورې چې د حلال حرام تمیز کوي ځکه د دې خلکو مقام نن دومره اوچت دی. او موږ څه کوو؟ لکه د معاشرې د خلکو معاملات وګوره که دکاندار دی هغه وایي بل سړی به څنګه وام کاروباري سړی دی هغه په دې سوچ باندې بهر وځي چې زه دا سړی راټینګ کم دنه به څنګه دا پیسې غصب کم یا به ترې وام. داسې خلک مې کتلي دي وی خلک را باندې په معاشره کې اعتبار کوي هغې موږ له مال دولت لا کې چې کاروبار کې ولګوه وی مړه هغې سره به ګوره اول ځان مړوه ځان پې پوره که مخکې ورځ دلته جنګ شوی دی په دې پیسو سړی ورله پیسې رالیږي کاروبار پې کوه هغه پې دا دی لکه د مار ناست دی او غصب یې شروع کړی دی. هر یو سړی په دې کې لګیا دی نن سبا بیا وایي وی یا الله وی بچی مې نیک صالحه کې ته چا د پاره کې دی بچی د پاره کې قسم درته خورم دی بچی ته به د سبا قبر هم نه یاد. په کار خدا د دې بچی تربیت په حلالو داسې وکړه چې دا بچی سبا ودرېږي او د ده پړه کې یو درد پروت وي ستا جنازه پړاو کې او که دا سړی هغه جنازه کې هم نه شریکېږي د پلار جنازه کې نه شریکېږي د مور جنازه کې نه شریکېږي نو دی ځان د پاره څه نه کوي تا د پاره به څه وکړي. د دې بچو د پاره ګورې حرام مه کوئ د دې بچو د پاره د بل خلکو ړونه ما زاروئ د نورو خلکو مالونه مه غصب کوئ. وختي راته یو کس ټلیفون وکړو راته وایي وی زموږ جایداد د ځمکې هم دی نو وایي هغې باندې دومره خلک ناست وي وختي هم څه کسان راغه وی راته وایي چې دې کې زموږ حصه ده فضول ستا حصه ده رب له به نظر کم یو ځای ستا دی یو دومره ټوټه به دی یا نصیب شي یا به دی نصیب. ګورې د حلال مال طلب شروع کې هر سړی په دې کې مبتلا دی. بیا وایي ګراني را باندې راغه بیا وایي د الله عذاب زلزلې را باندې راغی طوفانونه را باندې راغه نو څوک ښه ده چې د رب طرف نه بره نه کاڼي نه را نازلېږي. موږ څه پرېښي دي د بني اسرائیلو ګناهونه به م یادول یقینو که د بني اسرائیلو ګناهونه شاته پاتې شوي دي هغې پسې موږ مخکې ورغلي یو. دا ښه ده چې د قوم شکل نه مسخه کېږي د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم دعا ده که د قوم شکل مسخه کېده نن برانه خنزیران بیزوګان سپي جوړو په دې اعمالو باندې هر یو سړی خپل وسه پورې غل دی او ښه سړی خو هغه دی چې د هغه وس نه رسي که وس رسي هر سړی بد دی. د دې خپل ژوند حفاظت به خپله کې شکر وکاږئ چې الله دله ښه ښکلی رزق درکوي یو ازمیم که رزق هم نازمېدو بیا به هم څه کو. پیر ذوالفقار صاحب په کتاب کې یو واقعه لیکلې ده هغه وایي یو نوجوان وی زه په هغه کمپنۍ کې وم وی هغه دهري شوی و وی داسې پرسنالټي د هغه سړي وی چې خلکو به کته په هغه باندې به عاشق کېده وی جینکۍ خو پرېږده هلکان به پې عاشق کېده وی باډي بلډر و وی دا سینې داسې وه وی بلا مبالغه وی چې یو سړی دلته پې چا ګیلاس ایښی و کپ پې ایښی آب هم پیسارو دومره ښکلی سړی وی ورورې کرنلو وی ده ته به چې چا د دین خبرې کولې چې یاره موږ له چوټي راکسې روزې لزم تبلیغ لزم مونځ ټایم دی وی ښه وی ورشي ډغرې مغرې ووهئ وی کم دی ستاسو خدای هسې لګیا یئ خدای نه منه وی که ستاسو خدای وي ما دې راټینګ کړي که نه
داسې خبرې به یې کولې. بیا به چې کله د سیروزې خبره ورته چا وکړه ښه بیا دې وخت ضایع کولو ته زړه شوی دی زه لاړ شه ضایع که نو اوس خو تا دې نه نشو منې کولی. ډېر واهیات به وې وی ما ته چا وی دی داسې فضول خبرې کوي. وی ما ورته وی چې ګوره داسې مه کوه. هغه بیا هم نه منله بیا به هم زما په شیشه کول. وی اخره کې مې منې که چې مه کوه نو هغه منې شو مې ګوره الله به دې راونیسي. بیا د وی زه رشته کوم خو کروڑپتی هلک ښه مالدار هلک نو د جینکو کتار ورته ولګېدو. سونه جینکې آفرونه ورکوي خاندانونه چې یاره مالدار هم دی ښکلی هم دی ځای ځایګې اخیسته دی. هغې ورته خپله وایي چې ما سره نکاح وکړه او ورته وایي وی یاره وی زه به خپل سوچ بچار پې کوم. نو بیا چېرته یو ځای کې د هغه ذهن ولګېو چې دلته به رشته کوم. په لاره باندې راځي یو ځل اکسیډنټ شو معمولي. نو ده د خولې نه دا وایي که خدای رانیسي ما دې راونیسي. وی دا څه چل شوی دی نو هغې به ورته توبه وکاږه. په بله ورځ راتله بل څه مرض پې ولګېدو لاس یې خوږ شو سر یې خوږ شو. وی ګوره توبه وکاږه الله به دې راونیسي. د رب نیوکه ګوره ډېر سخت دی. په مونږ خو الله پړی راسس کړی دی هر یو کار راته اسان دی. که ډوډۍ خورو ښکل هم تېرېږي ښه ګورو ښکلي نظر هم دی غوږ هم دی ښایسته کار کوي وجود هم دی ښکلې وینه جوړوي. سپینه یو طرف ته کي سره بل طرف ته کي معده په خپل چال چلن باندې روانه ده خپې مې ښکلې روانې دي. خو چې کله د الله راونیسي دغه شانتې روغ رمټ انسان به یې په دې کټ به راپروزي نو دی روغ رمټو نو مرض ولګېدو. ډاکټران وایي څه مسله ده یاره په حساب یې نه پوهېږو. سړی غټ دی غټ دی رو رو راکونټې کېږي. ولې الله راونیو ولې رب راونیو. د رب نیوکه ډېره سختۍ چې کله یې راونیو دکه ډکې تیلی ترې نه جوړ شو. رور یې ګرځېدو علاج لا تر دې پورې چې یو کس ورته وی ناروې کې به علاج کیږي صرف یو کس ته د علاج کولی شي. نو بیا پیر ذوالفقار صاحب وایي ما په خپله ولاړم کمپنۍ ته مې وی چې خیر دی د ناجانه ټیکټ هر څه تاسو وکړئ د علاج وکړئ. هغې زما خبره ومنله بوتله. کله چې بوتلو وی ما ترې وعده اخیسته چې بوتلو چې ته کله راځې خیر دی داسې کار وکړه په حرم شریف راشه هلته کې ته عمره وکړه کنی صرف هسې حرم ته وګوره. نو دی وایي چې زه لاړم یا ډاکټر له څنګه ورسېدم واپسی کې چې دی راغه ډاکټر علاج مې علاج وکړو. کله راغه دا سړی روغ رمټ شو د مونځ ټیم شو. وی چې څنګه د جمع ټیم شو هلک ودرېدو وی ټولو ته وی راځئ مونځ له. وی زه حق حیران شوم چې ماجره څه ده. کېناستم ورته ځوانه څه چلو یاره مونږ چې کله لاړو ناروې ته هغه ډاکټر سره ملو شو هغه سره داسې یو مشین و چې د انسان د وجود ټوله وینه وکاږي بدله کي. دا علاج چرته په دنیا کې به صرف یو ځای کې کېدو هغه هم د ناروې کې او دا دومره کامیاب علاج چې په دې کې 27 علاجونه وي ما کړي دي 27 کې 25 بد شوي دي او 2 وفات شوي دي. په هغه 27 کې دا 28 نمبر سړی دی د دم دا معامله ده د علاج کامیاب نشو. وی اوه اته ځل هغه وینه بدله که وجود کې هغه وایي یاره دا خو نه سمیږي. بس رورې وایي مونږ ناامیده شو وی مونږ خو واپس ټیکټ کټ کړی د حرم و د جدې. وی کله چې هلته مونږ لاړو وی رور دته وایي وی ته دلته په هوټل کې ایثار شه زه به لاړ شم عمره به وکړم. رور خو مسلمان دی دی دهري شوی دی ورته ما هسې بوځې یو طرف ته به کښېنم. کله چې لاړو بیت الله شریف ته وکته هغې ته یې کته دلته دکې انرژي راځي هغې ته یې کته زړه یې جاړي رورو. بیت الله ته ګوري په ده رحمتونه نازلېږي. بیت الله ته ګوري ړې مایله کېږي تر دې پورې چې په چغو چغو په جړه توبه راپته وکاږي چې دی هلته توبه وکاږي قدمونه رورو شروع کېږي تر دې پورې چې په خپلو خپو دې سړي طواف شروع کو د بیت الله نه او هغه علاج ناکامه شو. شفا زما رب ورکي د رب علاج کامیاب دی دا د راغو روغ رمټ ګرځي. کله چې الله بنده راونیسي بیا په دنیا کې ورته داسې مښیي دا شکر وکاږي چې الله په وجود کې دا قوت صلاحیت یې ښی دی داسې مرضونو کې نه یو مبتلا کړي. خو موږ نن سبا ولې دا نه منو ولې په الله مو بروسه نشته ولې دا نه وایو والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه چې الله تبارک وتعالی درته فرمایي چې قیامت په ورځ باندې به تقوادار خلک د دنیادارو چې کم مشرکین دي کافرین دي دنیا پرست په هغې به لویه درجه لري. دا ولې په مونږ کې دا حس نشته نو دا حس په ځان کې راوستل دي. الله تبارک وتعالی دې مونږ ټول نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.